بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو، خدای دې وکړي ټول روغ جوړ یو. لکه څنګه تاسو ته معلومه وه، په تېر شوي لږ وخت کې موږ په کورمې کې په سادۍ کې یوه واقعه شوې وه، ډېره ناخوشګواره واقعه وه. په هغه کې دغې علاقې دوه درې کسان هم شهیدان شوي. په هغه کې یو د نقیب الغرور نجیب الله نما هغه هم ماشوم هم وکې شهید شو، او هغه ماشوم په خپله یتیم هم و او د دې عادي د معدې مریضه هم وه. هغه حوالې سره موږ ملګرو ته یې میسج هم کړی و، ټولو هغو ملګرو هغو موږ حوصله افزایي دپاره د دوی علاج دپاره هم پیسې رسولې، پیسې مو سره هم دي. ټول نه زیاته شکر هغه حوال د سید نجیب کاظمي صاحب چې هغه یو کاظمي چریټي یو اداره چلوي، هغه همیشه دپاره د خلکو د خیر ښېګڼې دپاره منډه کوي او موږ سره په هر ځای کې یو مدد کړی. آصف علي کاظم په نامې باندې هغه یو پیج چلوي او دې نه مخکې هم مو څو مریضان هلته ورسول، د هغوی مو سپیشل علاج کړی. بیا یې هم وتلي سره کله هم داسې په علاقې کې چې ورته د علاج مسله وي ته متوجه شي، موږ سره تعاون کوو. اول خو د نجیب ورور ډېره مننه شکریه، او هغو ملګرو هم چې هغو مو سره تعاون کړی دی، چې یو ملګري مو ته لږ استرالیا نه هم پیسې رسولي. دا پیسې د بچي حق دی، دا ځکه دا واخلي، دا مو دې ته ورکړم. ټول خپلو ملګرو ټولو شکریه هم د ټولو خلکو ته په معاشره کې مو هغه خلک چې هغه غریب دی، یا هغه خلک چې هغه مو سره یتیم دي، چې هغو ته د تربیت هم کمای وي، هغو ته د خوراک هم کمای وي، هغو ته د صحت یا د تعلیم هم کمای، نو غواړو چې هغه خلک مو په روان وخت کې هم سپورټ. ملګرو دې سره سره مو د خپلې علاقې هغه خلک چې هغه بااثره خلک دي، چې هغه د دې واقعې نه بعد د دغو خندانونو سره وعده کړې، که هغه ایمنې صاحب دی، که هغه کمانډنټ صاحب دی، که هغه ډي سي صاحب دی، یا دلته نور څه کوم ذمهوار خلک راغلي وو، نو موږ هغو ته هم ریکویسټ کوو چې خدای دې وکړي دا خندانونه مستقبل کې هم د انصاف مخه ولري او دغو دپاره د هغه وعدې چې هغه دوی سره کړي شي هغه د پوره کړلی شي. ډېره مننه.